أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وزللنا عليكم الغمام بمجسير وكلا پتوس منته الغمام دیوریزو وانزلنا عليكم المن والسلوى او مشتوس منته پوسنا منوس ولا سلوا ترنجبین یا د بټیر غونته ایوا مرغه کلو من طیبات ما رزقناکم خریتو سی چې موږ توسته کوم پوک رزق درکړه اغانا وما ظلمونا ولکن كانوا انفسهم یظلمون موږ په دایمه ظلم نو کړه خو لیکن د خپل زنونو منته ظلم کوون کیو ویس کل ندخلوا هذه القريه چې کله موږ وې دته چې داخل شي دغه کلیتا دغه بستایتا فقلوا منها بدین خړی هيسو چې چته کې هویشه تم څرنګ چې توسه غړای رغه دا شډیر ودخلوا الباب سجدا او چې کله داخلي ځای په دروازې بلش کې سجدا او کې لش کې ټیټ شي وقولوا وحته چې د موږ مغفرت وکي نغفر لكم خطاياكم موږ به د توسه مغفرت وکړو د توسه ګناونو وسنزيد المحسنين او چې کوم نیک خلق دي او ته اجرونه زیات کو فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي بدل کړه دغه ظالمونو خلکو خبره اغا غیر الذي قيل لهم اغنى الوا چې کوم د تشويوا فانزلنا على الذين ظلموا بمجهر واستعل په دغه ظالمونو خلکو منته پوسنه رجزا من السماء اسمون طرف نه یو عذاب بما كانوا يفسقون په بدله دی اغا چې د کوم فسق فجر کوا ګناونه کول نه فرمانی کوله د بنی اسرائیل خبره شروع وا پرونو دا خبره کړې وا چې کله چې موسی علیه السلام د تر ورسېدا او تورات تخته روړل چې دا منتی ایمان روړی توسه بدی کوم اتوي چې موږ داسې ایمان نړو څو پرې چې الله موږ په مخ لیدل نه وي چې کله موږ الله وینو او ظاهرا عیانا په خپل سترګو بیا به موږ منو چیرې ته تو چې کوم کتاب وروړه دا ټیک ټاک تا او هغه نه بعد موږ په تو باندې ایمان لرو نو دې بیا لول موسی علیه السلام سره کوی تورتا 70 کسان اغزو کې الله پاک ته چې دا خبره وکړه الله پاک په دې منته عذاب وروستل یو आवाज وشول اچانک ډیر کومونه چې الله پاک ته وکړي دي هغه صرف د جبرائیل علیه السلام आवाज سره ته وکړي دي او دا غرنګي پورا کل کائنات چې هته وکړي دا به د اسرافیل علیه السلام صرف یو आवाज په سره دا ختم شي چې بیا یو आवाज وکي بیا ټولر چغشي الله پاک چې دا مطالبه دغه سي وکړه خو استهزاء نه وکړه مذاق نه وکړه کني موسی عليه السلام مطالبه کړي خو هغه محبت ته پر واقفیت ته پر الله پاک عذاب نه پرستوال په دې عذاب وروړل دي ټول تباش موسی عليه السلام بیا د وکړه چې الله دا غوز بیا د ته ژوندۍ الله پاک ورکړه پرون مې دې باندې خبره کړې و چې نو مفسرینو دا خبره لیکلي چې دې مړ شوی نو دې بهوشو خو لیکن قران دلته دایي چې ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون چې دې موږ بیا ژوند کړل بیا مر چکړل دې مرګ نه بعد نو دا خبره ډیره صحیح ده ویل چې الله رب العزت په دې منطق قدر ادا چې انسان مړ کی بیا ورچږي او باس بعد الموت چې قیامت کومه اهم عقیده ده هغه دغه نن بیا چې کله دې وادي ته کیو وادي نور دی ته لکه دی کیو دی نو ایت شاده سر نو چلا کوم دا درومي فرعون آزادای نه خلاص شول دا ظاهر خبره ده چې کوم کله غلام وي
وی غلمای کې پته شوی وي د کوم ته چې بیا کله ازادي ملاو شي کنه کله چې د ته ازادي ملاو شي د کې وو اخلاقی کردار چې د کوم وی هغه ډیر نون دی اخلاق په دې کې نه وي دا نن هم مشاهداتو چې دنیا کې کوم کومونه غلام دي هغه کې هیڅ قسمه اخلاق نشته ده نو دې کې خپل هغه اخلاقی ګیروت چې هغه نو خوار حل دی او غرمنه ډیر تنگ شوال کله آلی چی کله دوری چی وطل نشي نه مصر تتلاشي نه فلسطین تتلاشي نه چه تتلاشي الله پاک دې ته کوم حکم وکړل د جهاد اغا دی نه ومنل نو بیا چې ورمنه تنگ شول به الله پاک دې منته وا وريز وروستله دا وريز بری کې مفسرینو ډېر عجیبه خبرې لیدلې چې تور وريز وا کچرنګي وريز وا نو علما جمهور مفسرین ني چې نه تور وريز نه ودا بالکل تک سپین وريز الله پاک پر وستله هغه وريز چې وا هغه ډېر نری غونته وا خو دغه سیره چې وا هغه ډېر عجیبه وا نو دې تدا سي هغه غرمه کې سیره ملاو شو ویل چې دا د انسان بنیادی حق ده چې کوم اقوام متحده چارټر دا هغه کې دا خبره ده چې روټي کپڑا مکان تعلیم اسلام نه دا غشنګ نرخصت دي خو لکه نن پورا اپلای کوي بیا دې ته چې کله دا وريز ملاو شو او انزلنا علیکم المن والسلوى بیا دې دویمه مطالبه دا و چې د خوروک شو زیره خبره ده چې انسان ته ریش ملاو شي دویم ضرورت چې دي دا هغه کانه پینه دو هغه ودا کوي چې دا چې ته هم ودا دي ضرورت نو الله پاک دې باندې ډېر غټ احسان وکړل بیا دې ته تیور تورنجبینی رستول تورنجبین څه شو تورنجبین داسې لکه د شپې چې شوش پریوزی شبنم پریوزی بیا بیراوی هاړم دی وی چې کله کله ډیر پریوزی به تو څه کسه چې بیراوی مته ها داسې یو شوشتا موتی غونتی جوړوي او دی وبو کترا داسې بو پوسنار و به علاپک نزل کړه نیمبو په بوټو پوته شو نیمبو آله شو نیمبو دور شو وڅ شا صرف د دنیا نه وی د دنیا چې څومره وړي کې غونته هغه بیجی وی داسې دونی وې داسې خډيره خوشاوه اوس هم استعمالېږي اوس هم موجود ته تورنجبین مفسرین ډېر تورنجبین ټکای ته استعمال کړه او اوس چې څوک ته مالی خولې مریض وي یا د تور زړه وي تا به حکیم ته ارشي به حکیم هغه ته وټکې پیساوي کې به د تیر کی به دا استعمالي د پر علاج ته نن هم موجود ده نو هغه کې کاربوهایډریټس وي دې ته چې کوم جسم ته ضرورت نو هغه ملاو شو بیا د خوراک ته پرا الله پاک بدای شپې پرورول څنګه چې شوس پریودي سبي به هر سړا چګې دال باز به دونیر ګډ کړل بس هغه به د 4 به وشول والسلوا بیا الله پاک سلوا ارکړه سلوا بټيري روغل بټيري نه دي جمهور علما ډېر خبره دا کړي چې دا بټيري وي خو لیکن جمهور مفسرین دایي هغه چې تحقیقي کول لادا چې دا بټيري نه وي د بټيرو غنته همشابه یو بل مرغای وا الله پاک هغه د تیر کړه چې شپې ټیم بشوي د زوی ته بروغله بس د ډېره سنس بیسیله بو ډېره بس ضرب ورونی ولا بیا به ورتا کړه او به خوړه نو اې چې څومره وټامین وغه بده تملا شول خروق بده تملا شول الله پاک دا احسانات پوکړل کلو من طیبات ما رزقناکم ته چې خوري چې کوم پوک شینو دی موږ رزق کې غا خوري نو رزق په پوک خوري حرام رزق مونږ خوري صفا رزق په خوري همدا دی وجنه بیچار د چې سړی یو شای فروټ خوري غا پیلا وین چې صفای کی کله کله ډیر پروت کینه اڅه خو فروټ پوک رزق تا خو بهر حال کله کله ګان کې پروتي ګردا په پرتا بچاغه پاک وي ډېر اومداوي نو حرام نه مانده و ما ظلمون ولکن كانوا انفسهم یظلمون لا پکې چې موږ په دای ظلم نه وکړل دای په زنو منطق خپل ظلم وکړل چې الله پاک دې ته دا یلو چې وي توس په سٹور کوي نه ذخیره کوي بنا فریج کې به نقش دی د فریج ولا سیستم بنوي باز به خوري دای څو وکړل چې د جمع کېدن شروع کړل الله پاک هغه نعمت دی نه وغوښته دلته دا ایوا مسله علما ربوسی هغه چې کله چې وی مړای ته لوړلې وی دسترخوان ته لوړلې په غیښ نستلې اوس چې ته څومره خوړا شي خورا خو لیکن دې کې ته ته دا دې اجازه نشته دا چې تا غزونه شپر ته
پلیټر ډاک کی وریجی رو چار پټای الو د کوت کې نیولې رډي دا جایز نه دي. نو الله پکې چې دې په زړونو خپل ظلم وکړه. وَإِذْ ندخل هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم. نو بیا چې کله دې زړه موټ شول به الله نه دا مطالبه وکړه چې یا الله چې موږ خدای نه تنگ شو چې نور مشتغذا وي. نو الله پکې ته چې ادخلوا هذه القرية دغه بسته ته داخل شئ. فكلوا منها حيث شئتم بخورای چې څنګه تاسو غوړی رغدن شپ پورا وادخلوا الباب سجدا خو چې کله داخلي شئ لشکي عجزه سره داخل شئ. وقولوا دعوه حتتون چې موږ ګناونه وبخشي نغفر لكم خطاياكم موږ به تاسو ګناونه معاف کو تاسو خطايا به معاف کو وسنزيد المحسنين او نیکو خلکو ته به مزید ها اجر کو. بیا دای ایوی بسته ته لوړل الله پاک ته چې بس چې تاسو دغه مطالبای د پوره بستی د دې ته لوټ شي فلسطین یا اریها بستی وای ته چې دې ته نه نوځي او اغزو کې د قوميات چې کوم نسل ارلون وا عمالقه دا موجود هغه داسې نو هغه شه هټه کټه خلک سم لکه داسې یو بلډینګ چې راونی یو غټ گاډه چې رونی داسې مضبوط خلک هغه سره د جهاد چې تکواش ول هغه سره د جنگونو چې تکواش پهلوانو شبهادر هو د کې مشهور هو. نو دی وی چې نه موږ خدا ته نشي داخله دل. نو الله پاک ته وی چې تاسو دا موسی علیه السلام ته وی چې چلو ته داخل شي د ته هغه سي چې د حکومت تابع غابې ته ملوي شي. د جهاد نه انکار وکړه چې کله جهاد نه انکار وکړل بیا الله پاک په دغه وادي ته کې بیا په 40 سال سرګردانه تیر کړل. آلی سی مصر په وطني کوشش کې نشي وتلا فلسطین په وطني کوشش کې نشي وتلا اریها چې کومه بستی دو فریج کو اوس حد دینو مادو دغه بستی اغا د فتح نکړه. موسی علیہ السلام وفات شو شعیب علیہ السلام وفات شو اغه نه بعد یوشع بن نون د موسی علیہ السلام نه بل پیغمبر و بیا نو نسل روغلل اغه جهاد وکړل چې کله اغه جهاد وکړل بیا اغه تشول اغه دغه بسته تننوتل کني 40 سال رسیدنو ویل چې جهاد د چې کله پرېښوال بیا ارت شاپ هته دا یو بادشاہ تر شو دا چغی ته لشي چې ظالم هذه الامه چې د دې امت ظالم او صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین دای ها شهید کړي دي. حجاج بن یوسف نمایدو او چې کله په سند بیل کې راجا داهر د مسلمانو بچي ونیولې او زنانای ونیولې هغه سره په وا چټي ته رستول ایت وای چې ای حجاج ته تشولې د مسلمان بچي عزت اسمت چې دا اغا نن د راجا داهر غونته خلق چې دی اغا کېل او مزاکی جوړ کړه دا او تنوستې دولته نو فورا اغي خپل دماد خپل یرا محمد بن قاسم دای رستوال سند فتح کړه او دلته مسلمانۍ روغله ویلي چې جهاد کله پرېږدي بیا به نقصان وي. څنګه چې موسی علیه السلام ته چې جهاد ترسه دی ته چې اذهب ربک او اذهب انت وربک فقاتل تلوټ شي تو رب د لوټ شي جهاد د سرو کې د دمر مضبوط تی مش خو نه شو ان مش دالته ته انتظار کوونکیو. نو جهاد چې کوم امت پرېږدي بیا غا امت پسته طرف ته چی او جهاد حق بر حق تا نو د حکومتونو انکار وکړل الله پاک وادي ته کې 40 سال په دې سزا مسلط چې بیا یوشع بن نون روغلل بیا غو جهاد وکړل بیا الله پاک ته چې بیا چې حق له تاسو دې بسته ته نه وځي اجزای سره نه وځي او دا یې چې یله د موږ ګنونو نو بخشي زلای چې زبې تاسو ګنوونه معاف کوم تاسو خطایا به معاف کوم او نیکو خلکو ته نور ها اجر ورکړ. یوشع بن نون نه بعد به دا اریها فریج کو چې کومه لکادو دا د نن تل فتح کړله هغه نو نسل روغلم او به چې بیا نه تل بیا غو کې دا مسله وا چې هغه دا خبره سره نه وکړي بلکې یو خو اکړخنی وکړه چې کله هغه مین گیټ باندې نه تل د پلاونونو غونته وروتل حالانکه الله پت فتح کړي وا الله فتح کړي وا د عجزي نه وکړه د تکبر وکړل غرور وکړل حالانکه کوک سي نبی عليه السلام بری کرسي چې کله فتح مکه وشول نبی عليه السلام چې کله مکه ته داخله دال چې کومه ګوړه وا هغه ارمیش چې کوم هغه منې سار داسې ټیټ کړو حالانکه یو دنیا ته فتح وا
د پورا خلکو منته فتح وا د قیصر روم داسې غټ غټ یهودیون خلکو چې هغه منته فتح وا هو عجزي اصل شاید چې یو انسان څومره مقام مومي درجای چګيري پیچار دو چې د کې عجزیر سي بل دا چې وقولو هتتون الله ته وی چې تاسو دا وی چې موږ ګناونه بخشش وکړي دای ته وی هنتتون دای وی چې الله موږ ته غنا امر وکړي نغفر لكم خطاياكم سنزيد من المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم الله یی چې دای بدل کړه هغه خبره چې کومه دای ته شوی وا فانزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون بیا الله چې کړه چې دای دا خبره بدل کړه موږ هته ته وی دای هنته نه جوړ کړ نو بیا دای ظلم وکړه دای ته وا خبره شوی نه وا چې کومه شوی وا هغه منته عمل نه وکړل بلې خبره ته لوړ علما صلاح ربوسی چې الله چې کومه خوښي هغه مطابق به چلیږي چې الله کومه نه خوښ هغه خلاف پونه سي الله خلاف پونه سي کني بیا به ته د عذاب مستحق څنګه چې داشول رجز من السماء بما كانوا يفسقون دغه فسق او فجر او ګناه دی وجه نه فرمانه دی وجه الله پاک په دایمنته عذاب رسول واخر دعوانا الحمدلله